هغه بچی یا هغه لور یا هغه خور چې د چانه یو ټیوب لري شوی یا د چانه د یو سایډ اوري انډهداني او فیلوپین ټیوب دا دواړه لري شوي د هغوی دپاره په خدمت کې حاضر شوم او هغې کې وجه دا وه چې بلا کسانو راپسې دا قسمه الټراساونډ راولېږلی چې تاسو دا چک هغه کسان چې چا اول کال کړی او وروسته بیا ما واټساپ چې کړی آیا داسې زنانه داسې بچی یا داسې لور دا مور جوړېدی شي که نه شي جوړېدی لږ شانتې بچیانو په زور زیر باندې ځان پویه کوي هره میاشت چې کله د زنانه الله تعالی دې لپاره د دې په اوري کې یا د دې په انډهدانۍ کې دا د دې جوګه چېرې دا اوري اوم پیدا کوي یا انډه پیدا کوي دا د یو طرف ده او دا د بل طرف ده دې ته ویل کېږي انډهداني یو ښي طرف ته ده یو ګس طرف ته ده د دې دواړو وزن انډهداني فیلوپین ټیوب او یوټرس بچیدانه دا کم ټپونه چې دي او کومې کې چې انډه سازېږي دا څیز دې ته ویل کېږي اوري دا فیلوپین ټیوب دی او دا یوټرس دی د دې د پیغلتوب په وخت کې عموما د دې وزن 40 ګرام یا 45 یا 50 ګرام وي او چې کله یو زنانه ماشومان د دې وشي نو د دې د 150 ګرام پورې د دې وزن ورسیږي 150 ګرام مطلب میکزیمم څونه شو د 40 نه کم نه او د 150 نه زیات نه تعلق دې سره دی د هر زنانه ځان له چې مطلب د دې ماشومان څونه شوي دي او د دې صحت څومره مضبوط دی ډیپینډ په دې باندې کوي اوس هره میاشت کې دا اوري چې دا انډهداني یا دا انډهداني دا یوه انډه خارجي او د فیلوپین ټیوب له ورکوي په دې کې راځي او دې ځای کې انتظار کوي د یوټرس په دې خوا کې چې ماله به سپرم راځي او زه به الله تعالی مهربان دی زه به فرټیلایز کېږم او زه به دنیا ته یو ماشوم راولم او دا اوري هره میاشت یو انډه جوړي او هغه دې ځای ته د فیلوپین ټیوب ته راکوزېږي او په دې ځای کې انتظار کوي اوس بعضې وخت کې داسې کار وشي چې 3 4 5 میاشتې دې اوري کې په دې انډهدانۍ کې انډه سازېږي او دې ټیوب له ورکوي او دا یوه دمه کوي بیا 4 5 میاشتې یا 4 میاشتې دا اوري چې دا انډه سازي او د فیلوپین ټیوب له ورکوي او رالیږي په دغه ځای کې انتظار کوي دا صحتمند اوري خبره زه کوم په بعضې وخت کې دا هم کېدای شي چې یو میاشت دا سازي کې 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 مطلب بعضې وخت کې هر میاشت یو اوري انډه سازي او په دې ټیوب کې راکوزي او بعضې وخت کې بل اوري انډه سازي او په بعضې وخت کې 3 5 میاشتې یوه انډهداني دمه وکړي دا بلې لګوي او په بعضې وخت کې دا بلې انډهداني دمه وکړي دا بلې لګوي اوس یو انسان څه حالات داسې راشي چې په هغې کې یو مریض یو ډاکټر په دې مجبور شي چې هغه نه دا فیلوپین ټیوب چې کوم دی دا لرې کړي دا په کومو حالاتو کې لرې کېږي چې هغې کې له ټولو نه اهمترین څیز دی اکټاپیک پریګننسي چې کله دا انډه د فیلوپین ټیوب ته راکوزه شي او د دې ځای نه سپرم ورشي د دې سره میلاو شي نو د 3 نه والی د 15 ورځو پورې په دې فیلوپین ټیوب کې دا ماشوم پروت دا ماشوم ګروپ د دغه ځای نه شروع شي لږ انتظار راته کولی شئ یو 10 منټه دغه ځای ته کښېنئ دې پکې ته نږدې کښېنئ 3 نه والی 15 ورځو پورې په دې ټیوب کې دا ماشوم جوړېدل ابتدایي د دې چې کله بنیاد کې ښودل کېږي دا په دې ټیوب کې شروع شو 3 نه والی 15 ورځو پورې دا ماشوم په دې ټیوب کې وي د 3 نه کمې ورځې ناړې د 15 نه زیاتې ورځې ناړې بیا په مزه مزه د فیلوپین ټیوب له مومنټ ورکوي او د یوټرس ته راکوشي که دا ماشوم په دې ځای کې شروع شو که دا ماشوم په دې ټیوب کې شروع شو اوس بعضې ماشوم داسې وي چې د هغه د ټیوبونه یا کمزوري وي یا الله تعالی د هغه فیصله داسې کړې وي چې هغه سره په دې ځای کې شوروم په دې ځای کې شي او غټوالی هم په دې ځای کې شروع شي اوس الله تعالی جوړ کړی دا ځای د ماشوم دپاره دی د نارمل پوزیشن دا دی د فیلوپین ټیوب صرف د ابتدایي چې کله د هغه کم بنیادي کاڼی چې ورته ویل کېږي یا بنیادي تیږه نو په هغې کې به دا شروع کېږي دا به د 3 4 5 ورځو پورې خو دا به بیا راکوزېږي د بعضې زنانو په دې ځای کې ماشوم شروع هم شي او دا راکوز نه شي په دې ځای کې ګروت هم شروع شي چې کله ګروت شروع شي نو چې کله دا وخت غټېږي یو وخت داسې راشي مطلب میاشت پس یوه نیمه میاشت پس چې دا زنانه باندې درد راشي د زنانه باندې درد ځکه راشي چې په دې فیلوپین ټیوب چې کوم دی دا خو د ماشوم د پیدایش لپاره نه دی د میجرمنټ انتهایي لږ دی نو په دې باندې پریشر راغی چې په دې پریشر راغی د دې مثال شو د ګردې د کاڼي د زنانه ډاکټر ته مخامخ شي چې ډاکټر ته مخامخ شي هغه ورته وایي چېرې ستا خو دې ته ویل کېږي اکټاپیک پریګننسي ECTOPIC اکټاپیک پریګننسي مطلب نامناسب ځای کې حمل بیا ډاکټر څه وکړي په دې کې به دا سلامت ټوب به لرې کوي دا ټوب به لرې کوي دا یو ټوب به لرې کوي خو دا یو اوري به پرېږدي د یو اوري کې الله تعالی بلا کمالي ښه د زنانو دا د تاسو ته یاد وي چې استروجن او پروجستران دا یو دوه طاقتونه دي د زنانو چې یو ته ویل کېږي استروجن او یو ته ویل کېږي پروجستران نو ډاکټر به دا دواړه لرې کولې دا اوري به هم لرې کولې خو د اوري هغوی په دې وجه باندې پرېږدي چې د 50-55 سال پورې د اوري د زنانه د زړه حفاظت هم کوي د هغې دپاره چې کوم هارمون دا خارجي د دې د هډوکو حفاظت هم کوي او د دې د مسلز د دې حفاظت هم کوي نو ډاکټران داسې کار وکړي چې صرف دا پیپ لرې کړي دا یو پیپ لرې کړي د یو اوري په ځای باندې پرېږدي یا بعضې وخت کې په دې کې رسولي وي ټیومر پکې وي سیسټ پکې وي نو په هغې کې هم دا فنکشن نه کوي چې کله دا فنکشن نه کوي نو ډاکټران ته دا ټیوب لرې کړي چې دا ټیوب لري کې هغه اوري په ځای باندې پرېږدي او یا بعضې وخت کې په دې یو اوري کې سیسټ وي رسولي وي پکې چې کله په دې اوري کې سیسټ وي نو په دې اور کې فرض کړه دا سیسټ دی د اوبو رسولي دی نو د دې نه چې کوم اوم دی یا کوم انډه ده نو هغه نشي خارجي دی چې هغه نشي خارجي دی نو ډاکټران ته دا اوري او دا ټیوب دا دواړه لري ځکه چې د ټیوب خپل اهمیت نشته چې کله اوري نه وي بیا د ټیوب ته حاجت نشته نو ډاکټران څه وکړي دا اوري او دا ټیوب دا لري کې فرض کړه دا د مخ نه ختم شو دا شی زه به صرف د ټیوب لري کوم د اوري به راپرېږدم اوس د دې دواړو منځ کې د دې اوري او د دې اوري په منځ کې فاصله 3 انچ 4 انچ 5 انچ 6 انچ 7 انچ 8 انچ په دې پورې وي د هرې زنانه د نارې د مړۍ د دې خپل منځ کې فاصله کمیږي او سیوا کېږي نو داسې کسان دې نه خفه کېږي چې د چا نه یو ټیوب لرې شوی وي
او دغه اوري به حال وي یا دغه یو اوري لري شي داسې کسان دي خفه کېږي نه تاسو ته ما وختي ویلې چې د الله تعالی نظام داسې دی چې بعضې وخت یو اوري یا یو انډهداني دا 15 میاشتې انډه خارجي اوم خارجي بیا د بلې نمبر ورکړي کله دا خارجي کله دا خارجي نو چې تاسو دا یو اوري وي که نه دا صحتمند وي نو د دې مطلب دا دی چې دا مور دا هینی ټایم دا مور جوړېدی شي. اوس که د دې لپاره بهترینه خبره دا هم کېدای شو چې زنانه اوس دا اوري لري کړي که فرض کړه دا اوري او دا ټیوب دواړه لري کړي نو بیا هره میاشت به دا یو اوري انډه ورکوي او دا زنانه د حمل که فرض کړه دا صحتمند وي اله نو د زنانه به الله تعالی حمله کولی خو ډاکټران فیصله دا وکړي چې د زنانه جون قیمتي دی د دې صحت قیمتي دی د دې زړه قیمتي دی د اوري په خپل ځای باندې پرېږدي چې دې ځای کې د اسټروجن او د پروجسټران د دې پروډکشن یا د زنانه چې کوم د قوت خزانه ده چې دا بحال وي نو دا یو اوري پرېږدي او هغوی ته پته چې دا یو اوري او دا یو ټیوب لکه څنګه چې د یو انسان یوه ګرده لري کړي دا بله ګرده د هغې په شانتې نارمل کار کولی شي د انسان په صحت سره سر نه غورځېږي د هغې پورې چې الله تعالی مکه څوک پورې دا بله ګرده پیل شوي نه وي. نو که فرض کړه د یو بچی نه یا د یو لور نه دا اوري لرې شي یا دا ټیوب لرې شي نو بیا په دې کې دا قوت طاقت هم شته که فرض کړه د یو زنانه د ټیوب لرې شوی وي او د اوري نه وي لرې شوي نو دا هم یو چانس وي چې د دې اوري کې کومه انډه سازه شي دا د اوري دا کېچ کړي د دې دواړو اوري او د دې فلوپین ټیوب د دې په منځ کې نری غوندې سپیس دی معمولي غوندې سپیس دی نو دا هم شوي دي چې یو ټیوب لرې شوی دی خو د هغه طرف اوري ډاکټرانو نه ده لرې کړي نو په تاسو چې کله وګورئ ورلډ هیلث وګورئ نو داسې هم شوي دي چې د دې اوري انډه چې ده هغه دې ټیوب ځان ته کینچ کړې ده د دې منځ کې فاصله دومره نه تاسو ته مسوي چې 3 انچي وي 15 انچي وي د نارې سره د مړۍ خېټې سره د زنانه د وزن سره د دې سره تعلق وي. نو اوس فاینل خبره څه شوله که تاسو یو اوري یا یو ټیوب یا دواړه ډاکټران لري کړي نو د دې دا مطلب دی چې تاسو نه د یو طرف ګرده لرې کړله او د یو طرف ګرده دا به تاسو له فنکشن کوي. اوس پکې مسله څه ده که فرض کړه اوري وي نو دا اوري به خپل 4-5 میاشتې انډه سازي او دا به ایسته سیستم ته واپس ورکړي ډیزالو کېږي به ختمېږي به دا هم پکې چانس ده چې دا اوري انډه سازه کړي او دې فلوپین ټیوب له ورکړي دغه پکې لاس تاسو پیکیج دی یا پکې یو لکي ډرا ده خو 4-5 میاشتې کې پس بیا د دې یو نمبر راشي نو بیا داسې مریض ته انتظار کول پکار وي داسې مجلسه کول پکار وي چې هره میاشت دا الټراساوند کوي په څومره ورځ باندې د روانې بیمارۍ نه 14 ورځې مخکې په هغې باندې ما تاسو ته یو پېره ویلي مو چې تاسو به د خپلې د انډې د راوتو پوزیشن ستاسو تاریخ کله راځي په هغې باندې تاسو ما د پیج وګورئ لږ شانتې تاسو به د روانې بیمارۍ پته ولګي چې زموږ انډه په کوم تاریخ باندې سازېږي. بیا تاسو هره میاشت الټراساوند کولی شئ ډاکټران په دې باندې پوهېږي ما سره په وټساپ کال راته کولی شئ چې تاسو به هره میاشت ګورئ چې زموږ مطلب دې انډه کې اوم پیدا کیږي کنه په دې انډه کې اوم پیدا کیږي نو تاسو ته په دې اوم په نظر باندې نه راځي خو د دې چې کوم پالیکل دی چې په کوم بیک کې پرته ده نو د دې انډې هغه ورځ باندې هغه پته لګي چې دا یو میچور اوم یا پالیکل په دې کې ښکاري نو ډاکټران به تاسو وایي چې ستا دا صحتمند چې کوم طرف دا صحتمند اوري ده او د کوم طرف دا پیپ روغ ده نو په دې کې ازر وخت انډه پرته ده راوځي به نو په دغه میاشت کې به تاسو د حمل دراتلو چانس ډیر دی. اوس به څه وشي که فرض کړه تاسو نه ټیوب لري کړی الله تعالی مکه دا اوري او دا ټیوب لري نو تاسو ورخطا کېږئ چې کله د دې نمبر وي که دواړه لري کړو نو هره پیره کې د دې چانس ډیر دی. خو که فرض کړه په دې کې دا ټیوب لري که اوري پرېښي وي نو بیا 3 میاشتې به د دې بیمارۍ دا چا چې کنکشن نه دی ټاک د دې نمبر وي او 3 میاشتې به د بلې صحتمند اوري نمبر وي نو تاسو به صرف دې ته پراته یئ چې کله د صحتمند اوري کله خپل فنکشن کوي نو په دغه وخت کې ستاسو زنانه چې ده دا الله تعالی مهربانه ده او دا حامله ګرځېدی شي وار به دې خبرو ته سره نه خطا کوئ زه درته بیان به وایم چې څه نه څه مسله وه 0398 د ماخوستن د مانځه نه وروسته د 10 بجو پورې به زه ستاسو لپاره انلاین مو دغه تاسو ما باندې احسان کوم چې دغه ټلیفون ماته کوئ ځکه چې په سوشل میډیا زه د خپلې معاشرې په کلي کې یو ایسه یم او په سوشل میډیا کې تاسو سره زما ورورولي ده چې زه ستاسو په خره نه شم زه په داسې پیکیج په داسې ژوند په داسې زندګۍ په دې باندې زه لعنت ویم چې کله ماته خپله څه مسله وه زما به معذرت وي زما به نمبر بند وي او د ورځې راته ټلیفون مه کوئ ځکه چې مطلب ماته مریضان ماته اوس هم دې خواته 2 مریضان ناستې دې خواته یو بچی ناستې ده نو دا ټیم زه تاسو له د مریضانو په دوران کې درکړم یو کس راپورې ورځ باندې خندلي دي چې د مریضان نشته ځکه د سوشل میډیا ټیم ورکوي بېشکه بچو الله تعالی را زده کړه راکړې ده که ما باندې څوک اعتماد وکړي څوک خواله نه رسي دا د الله تعالی خوښه ده په دغه کې زه څه نشم ویلی د دې دعا سره چې الله تعالی مو سره زما د نیمې بیمارۍ نه د ډاکټر نه د تانې تحصیل نه د اسپتال نه د اتکړو نه د تمانچو نه وساته چېرته چې هم یې ما په دعاګانو کې یاد ساتئ خو دا ویډیو هغه به چې ستاسو ته به دا مسله نه وي ستاسو رشته دارو ته به ستاسو رشته دارو ته هم دا مسله نه وي په دې دنیا کې د پښتنو کې خو بچا ته وي نو دا ویډیو سره د دې دپاره مخکې شیر کړئ چې کوم بچي په دې ټینشن کې پراته دي چې هغه دا ونه وي چې ما ته به د دویمې ښځې ضرورت وي الله تعالی کله هم وغواړي نو دواړه اوري به روغې وي دواړې ټیوبونه به روغ وي انسان به په سپاره باندې ښه پوره وي خو نه به ورکوله او چې الله تعالی کله هم وغواړي د یوه اوري به ستاسو دا وي او تاسو سره به هر کال 2 ماشومان هم درکولی شي په هغې به مو بیا پوه کوم چې 2 ماشومان په کوم بنیاد باندې کېږي د الله په امان